الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ونن زما دا وینا چې دا خصوصا زنانو ته دا میندو خویندو ته دا چې هغوی دا خبره غور سره واوري او بیا پې عمل وکړي نو انشاءالله د دې مزونه چې دي هغه به هم ټیک وي او د دې پرده چې کوم ده نو شرعي پرده هغه به هم په ځای وي. ګورئ الله جل جلاله د ښځو د پردې ډېر خیال ساتلی دی. قرآن مجید وګورئ الله جل جلاله په قرآن کې د ښځې نوم نه دی اخیستی امرأة نوح، امرأة فرعون، امرأة لوط، داسې صرف د یوې ښځې حضرت مریم رضی الله تعالی عنها نوم یې اخیستی دی. نو تاسو به وایئ چې هغه یې ولې اخیستی دی؟ هم ښځه نه وه؟ نو بېشک ښځه وه لیکن ځکه یې اخیستی و چې هغه الله جل جلاله هغه خلق پوهه کول چې چا به وي عیسی ابن الله دی، وي عیسی د الله زوی دی نعوذ بالله. نو الله جل جلاله من رد وکړه، هغه خلق یې پوه کړل چې زما بندګانو عیسی ابن الله نه دی، عیسی ابن مریم دی. چونکې حضرت عیسی علیه السلام معجزانه طور باندې دا د الله جل جلاله خپل د قدرت یو کرشمه ښکاره کوله. څنګه چې آدم علیه السلام بغیر د مور او پلاره پیدا کړ، نو دغه رنګې الله خپل د قدرت یو کرشمه ښکاره کړه چې زه بغیر د پلار هم پیدا کولی شم. حضرت عیسی علیه السلام یې صرف د مریم رضی الله تعالی عنها د بطن نه پیدا کړ. نو ځکه الله جل جلاله د دې وضاحت وفرمایو عیسی ابن الله نه دی، عیسی ابن مریم دی. دا پوه شوئ. دویمه خبره چې تاسو دا وګورئ چې زنانو ته هم د مرګ نه بعد کفن اچي او سړو ته هم چې د کفن اچي، لیکن د ښځو کفن چې دی هغه زیات دی. ښځو کفن پنځه چې کپړې دی او د سړو کفن چې دی هغه 3 کپړې دی. دا ولې؟ دا ځکه چې د مرګ نه بعد هم زموږ د شریعت د ښځې د پردې خیال ساتل دی چې دا ډېره پټه وي. نو ای محترمې بیبي او ای میندو خویندو چې مرګ نه بعد ستاسو دومره د عزت او د ناموس خیال ساتلی کېږي چې په 5 کپړو کې تاسو پټي او بیا رب ذوالجلال ته سپاري. نو ولې کومه پردې حکم چې الله کړی دی هغه پوره نه کوئ؟ زنانو له پکار دي چې خپلې کپړې ښه کولاو او ښه داسې کپړې چې د ستر پکې پټ وي. کپړو نه مطلب خدا دی ګنه. لیکن اهمه خبره چې کوم زه کوم هغه ده چې اکثر زنانه به تاسو ګورئ جارجټ لونګۍ ورته وي چې په هغې کې د سر د ویښتو هغه توروالی چې دی هغه ښکاري. نو پیر حکیم اختر نفر الله مرقده هغه فرمایي یو خصوصي نصیحت زنانو ته کړی دی. نو هغې فرمایلی دي چې کومې زنانه او مطلقا مسله هم دا ده چې کومې زنانه ویښتو توروالی په دغه یو دوپټه کې ښکاري، نو په دې کې د دې مونځ نه کېږي او نه کېږي. نو هغه زنانه چې هغه مونځګزاره دي هغه مونځ کوي او اودس وکړي او په جاینماز رب ذوالجلال ته ودرېږي او دا دوپټه یې اچول دا سر ویښته توروالی پکې ښکاري، نو ستا مونځ خو ونه شو، ستا مونځ نه کېږي پکې. نو ولې اچوې دا دوپټه؟ نو که ډېره ګرمي چېرته او خامخا ضروري او نامحرمو نظر نه لګي تاسو منې، نو بیا یو بل صورت تاسو ته ښیو. علما کرامو ښودلی دی هغه دا دی چې تاسو د مانځه کپړې ځان له خصوصي کپړې مقرر کړئ او خصوصا یو څادر چې کوم دی یو چوپړې او دوپټه چې د هغه ځان له خاص کړئ بیړه چې په هغې کې دا ویښتو توروالی نه ښکاري، جارجټ نه وي. هغه یو میخ ته اچوئ یو کونټۍ ته اچوئ چې کله د مانځه ټیم شي نو هغه واچوئ، دا بله کېدی چې کله مونځ وکئ نو خپله بیا هغه سپکه لونګۍ واچوئ. نو یو خو دا خبره واورئ چې تاسو خپله سرونه چې دي دا پټ ساتئ. او د کومې زنانه چې په مونځ کې څلورمه حصه ځای ښکاره شي د یو بدن، مثلا د لیچ چې څلورمه حصه ځای دومره د لاس عمره ځای ښکاره شي، یا سر چې د هغې دومره لاس عمره ځای ښکاره شي، داسې حساب دومره مقدار، یا پنډی یا سینه، نو که 3 ځله سبحان الله مقدار کې دې دا ځای پټ کړو نو ټیک ده. که دی پټ نه کړه د دې ښځې مونځ فاسد شی دی، مات شی دی، داسې ولاړه. نو دا دویمه مسله دې مونږ ځان پوه. درېیمه خبره باندې دا ځان پوه کوئ چې تاسو مونځ کوئ نو دندې کمرې کې کوئ، بار مه کوئ. کیدای شي ته برنډې کې ولاړئ او بار نه څوک نامحرمه راشي نو ته به نه مونځ ماتولی شي، او که نه ماتئ
نو دا نامحرمه چې دی ستا بې پردګي کېږي. نو ته دنده ودرېږه، ستا د برنډې مونځ نه دندنې کمرې مونځ چې دی هغې زیات ثواب دی. او لازمي نه ده چې ته خامخا بس رڼا وي، رڼا نه بلکې تا ته سجدې ځای ښکاري، بس بیا دومره رڼا ته کافي ده. زیاتې بیا د ډیمبتۍ او بیا د لیمپونو د هېڅ ضرورت نشته تا ته. چې قبله درته سمت معلوم وي بس ودرېږه مونځ کوه خپل. او یو بله خبره دا هم واورئ چې اکثر زنانه مونځ کوي نو په دغه وخت یو ماشوم تو هغه پیک کړی، هغه پیمپرې ورته اچولی، هغه په هغې کې پیشاب کړي، ګنده کړی، او دا مونځ کوي یا په سجدې مني یا په قاعدې مني، یا ماشوم د دې جولۍ ته خېږي، نو بس چې هغه وخت د دې جولۍ ته نو دې سره د دې مونځ فاسد کېږي، ماتېږي. ځکه چې ماشوم سره ګندګي ده نو د دې خبرو خصوصا خیال ساتئ او په وخت باندې خپل مونځونه کوئ. اکثر ښځې چې پکې سستي کوي د مازدیګر مونځ ماښام او د ماښام ماسخوتن دا ګډ وډ کړي او ځینې پکې کوي نه، نو د دې خبرې خیال ساتئ. او کومې ښځې چې مونځ نه کوي دومره سختي پرې کړې ده، داسې ښځه له طلاق ورکوي چې دا بالمازه چې مونځ نه کوي. نو دا ده چې موږ مونځونو خیال وساتو او خپل رب چې دی هغه راضي کړو. نو انشاءالله تاسو دې خبرو منئ، دا به ول غور سره اورئ، بیا عمل کوئ. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.